أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة رعد دیار لسم سپارہ آیات نمبر 38 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً دی آیاتونو کی اللہ جل شانہ د کافرانو د مشرکانو یو څو اعتراضات را نقل کړي چې د ټولو نه لوی اعتراض د کافرانو ډومبنې دا و چې نبی علیه السلام ته به وي چې ته لا څنګه پیغمبر یې چې تا خو چې کوم دی بچي دي واړه دي کېږي او ستا بیبي ده او کله به وي یأکل الطعام ته خو خوراک کوي ویمشي فی الاسواق ته خو په بازارونو کې ګرځي نو الله جل شانه د هغې جواب کړی دی چې ولې دا پیغمبر به خوراک نه کوي دی به څکاک نه کوي دی به بچیان نه راوړي د دې نه مخکې هم څو ایاتونو کې دی وي پته چې ته چې کوم دی د پیغمبرۍ دعوه کوي نو تا باندې فرشته ولې نه نازلېږي ستا په ځای باندې فرشته ولې نه راتلله نو هغې الله تعالی جوابونه کړي دي د هغې الله جل شانه جواب کړی دی چې د فرشتې نه نفع حاصلول دا د انسانانو دپاره ګرانه دي ځکه چې دوی وي چې ستا په ځای فرشته راغلی وي دا به ډېره ښه وه موږ ته پته لګېدله چې ته پیغمبر یې نو وي د دې الله تعالی جواب کړی دی چې که چېرې الله فرشته رالیږلې وي نو دا فرشته به یا په خپل اصلي شکل کې رالیږله یا به په انساني شکل کې رالیږله نو که په اصلي شکل کې دا فرشته راغلی وي نو دا په اصلي شکل کې د فرشتې شکل لیدل برداشت کول دا د انسان په بس کې نه دي یعنی انسان د فرشتې اصلي شکل دا برداشت کولی نشي نو نفع به د فرشتې نه څه حاصله کي چې فرشتې ته انسان وګوري دی بېهوشه کېږي دی برداشت نشي کولی د فرشتې د اصلي شکل لیدلو او دویم دا چې یا به دا فرشته په انساني شکل کې راتلله نو که په انساني شکل کې دا فرشته راتله بیا به هم د دې کافرانو د مشرکانو اعتراض باقي و دی به بیا وي چې دا هم انسان دی چې انساني شکل کې خو انسان و که نه نو د انسان دپاره د انسان نه نفع حاصلول دا آسان دي دې ته فایده حاصلولی شي خو انسان د فرشتې نه پیدا نشي حاصلولی بیا انسان د پیري نه پیدا هم نشي حاصلولی پیري د انسان نه پیدا حاصلولی شي د دې وجې نه الله جل شانه پیغمبران ټول په انسانانو کې رالیږلي په پیریانو کې څوک پیغمبرو نه دی رالیږلی نو دلته کې الله جل شانه د دې جواب کوي چې ولقد ارسلنا رسلا په تحقیق سره مونږ لیږلي وو پیغمبران من قبلک ستانه مخکې نو ستانه مخکې چې کوم پیغمبران د دې ډومبنې اعتراض دا و چې ته خو په بازارونو کې ګرځې تا سره د دنیا ضروریات تړلي شوي دي ستا بیبي ده ستا بچیان دي دا له څنګه پیغمبر یې نو الله د هغې جواب وکړو چې مخکې کوم پیغمبران مونږ رالیږل دي هغې نه هم الله تعالی وایي د هغې دپاره هم بچیان وو د هغې دپاره هم بیبي وه دویم اعتراض د دې دا و چې نبی علیه السلام ته ته دا معجزه ولې په تا نه نازلېږي ته دا معجزه ولې مونږ ته نه ظاهره نو معجزې خو د نبی علیه السلام نه بې شمېره ظاهري شوي دي
خو دوی چې کومه معجزه غوښته نو دوی د خپل خواهش مطابق معجزه غوښتله. نو د هغې الله جواب وکړو دې آیات کې چې دا معجزه دا فعل د الله تعالی دی چې کله الله وغواړي معجزه به ظاهره شي، چې کله الله نه غواړي معجزه نه ظاهرېږي. د پیغمبر کار نه دی معجزه ظاهرول. ولقد ارسلنا بتحقیق سره موږ لیږلي دي رسلا پیغمبران من قبلک ستانه مخکې، وجعلنا او موږ ګرځولي دي لهم د دې پیغمبرانو دپاره ازواجا بیبیانې وذریة او بچیان. څومره انبیا علیهم السلام چې الله تعالی را لیږلي دي د ټولو بیبیانې وې او د ټولو بچیانو دا وو، سوا د حضرت یحیی علیه السلام نه او د حضرت عیسی علیه السلام نه چې دې دواړو بیبیانې نه دي کړې. عیسی علیه السلام چې کله وروستو دنیا ته راکوز شي نو بیا به چې کوم دی بیبي به ښځه به هم کېږي، د هغې نه وروستو یې بچیان هم کېږي. او یحیی علیه السلام بیبي نه ده کړې، واده نه دی کړی، هغه له به الله تعالی جنت کې حورې ورکوي. خو عیسی علیه السلام د بیبي نه ده کړې او بچیان یې نه دي شوي، چې بیبي نه ده نو بچیان یې نشته دی، نو دی په آخره زمانه کې راکوزېږي، بیا به واده کېږي، بیا به بچیان کېږي، هغې نه وروسته به وفات کېږي. نور څومره انبیا علیهم السلام چې الله تعالی را لیږلي دي نو ټولو بیبیانې وې او د ټولو بچیانو وو. نو نبي علیه السلام ته وایي چې ستا دا څه نوی کار نه دی چې ستا بیبي ده د نورو پیغمبرانو هم بیبیانې وي، ستا بچیان دي نورو پیغمبرانو هم بچیان. نو دا څه نوې خبره نه ده. وما کان لرسول او مناسب نه دی د یو پیغمبر دپاره ان یأتیا دا چې دی راتګ وکړي بآیة په یو معجزه باندې، په یو معجزه باندې راشي، یعنې ان یأتیا دا چې راوړي بآیة یو معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره. پیغمبر نه چې د معجزې ظهور کېږي صدور کېږي نو په لاس ته پیغمبر ظاهرېږي، خو فعل د الله باذن الله په حکم د الله سره وي. ولکل اجل کتاب او د هرې وعدې دپاره لیکل دي، د هرې وعدې دپاره لیکل دي. لاجل کتاب د هرې وعدې دپاره لیکل دي. نو څومره خبرې چې دي دا ټولې لیکلي شوي دي. یمحو الله ختمی محوکی الله تعالی ما هغه څه یشاء چې هغه وغواړي، ویثبت او باقي پاتې کړي هغه څه چې الله تعالی وغواړي. نو الله تعالی ختمی هغه څه چې الله وغواړي، محوکی ختمی. نو یا خو ته مراد فرائض او مسائل دي چې یمحو الله الله تعالی ختمی ما هغه فرائض او مسائل یشاء چې الله وغواړي، ویثبت او الله تعالی باقی پاتې کوي هغه مسائل او فرائض چې الله وغواړي. نو احکاماتو کې بعضې احکامات منسوخ شوي هم دي، بعضې احکاماتو منسوخ شوي هم دي. بیا منسوخ ځان له په درې قسمه باندې دي. یو هغه چې د هغې حکم او تلاوت دواړه منسوخ وي، دویم هغه چې د هغې تلاوت باقي وي حکم یې منسوخ وي، او دریم هغه چې تلاوت یې ړومبی هغه چې حکم او تلاوت دواړه منسوخ وي، دویم هغه چې حکم منسوخ وي تلاوت باقی وي، دریم هغه چې تلاوت باقی حکم منسوخ وي. لکه الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما، دا د قرآن مجید آیاتو چې کله یو شادي شده سړی او شادي شده ښځه دی بدکاري وکړي نو د دې سزا رجم دی. نو دا د قرآن آیاتو خو د دې تلاوت منسوخ شوی دی، قرآن کې تلاوت نه کېږي خو حکم یې اوس هم باقي دی. نو الله تعالی چې کله وغواړي بعضې آیاتونه منسوخ کړي بعضې باقي پرېږدي، یا خو د دې نه فرایض او مسایل مراد دي. او بل تفسیر یې دا چې یمحو الله الله تعالی ختمي ما هغه خلق یشاء چې وغواړي، ویثبتو او باقي پرېږدي هغه خلق چې الله تعالی وغواړي. نو کوم خلق چې د الله تعالی وغواړي باقي پرېږدي، کوم چې الله تعالی وغواړي هغه ختم کی، عذاب پرې راولي مکمل یې ختم کی. وعنده او د ده سره یعنې د الله تعالی سره الکتاب اصلي کتاب دی. اصلي کتاب نه څه لوح محفوظ مراد دی. لوح محفوظ، په لوح محفوظ کې دا هر څه لیکلي شوي دي، د دنیا د پیدایش نه واخله تر اخره پورې دا ټول چې څه دي که نه دا ټول لیکلي شوي دي په لوح محفوظ کې. حدیث مبارک کې راځي یو سړی مثال ماشوم
دې ړومبې نطفه وي بیا چې کله په ده باندې 40 ورځې تېرې شي بیا د ده نه چې کوم دی د وینې یو جم جوړ شي بیا چې پرې نورې 40 ورځې تېرې شي نو بیا د ده نه چې کوم دی د غوښې یو ټوکړه او بیا په هغه غوښه کې سترګې پوزه غوږونه هر څه الله تعالی 4 میاشتې پس په ده کې فرشته راشي روح پکې اچي دا فرشته بیا د الله تعالی نه تپوس کی اشقی ام سعید الله تعالی دا بنده کم کې چې زه روح اچوم دا شقی ولیکمه کو بدبخته ولیکمه دا سعید ولیکمه یعنی بدبخته ولیکمه او کو نیکبخته ولیکمه او د الله تعالی د طرفه چې کوم حکم وته وشي اک شانتي ولیکي بیا وته وی اذکر ام انثى نارینه جوړ کما او کو زنانه چې الله تعالی حکم وته څنګه وشي اک شانتي وشي بیا ورته وی دی به خوراک څومره کوي دی به څه عمل کوي دا د به نیټه کمه وي دا هر څه چې کوم دی ولیکلی شي د لوح محفوظ کې لیکلی شوي دي صرف الله تعالی ته معلوم دي بل چا ته نه دي معلوم الله تعالی ورته وی دوره عمر یې ولیکه دوره خوراک یې ولیکه دومره څښاک یې ولیکه دومره اوبه یې ولیکه او دومره هوا یې ولیکه چې دوره اکسیجن به دی راکاږي دا هر څه چې کوم دی ولیکلی شي نو تقدیرونه دا لیکلی شوي دي خو 2 قسمه تقدیر دی یو ته تقدیر مبرم ویلی شي چې دا تقدیر نه بدلیږي یو ته تقدیر مبرم دا تقدیر نه بدلیږي دویم ته چې کوم دی تقدیر معلق ویلی شي چې دا تقدیر بدلیږي معلق دا چې لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې په بعضې آثارو کې دي په بعضې آثارو کې دي د نبی علیه الصلاة والسلام چې د یو کس 13 کاله عمر پاتې وي سوره 13 کاله عمر پاتې وي خو دا 13 کاله الله تعالی معلق کړي دي تړلي دي د یو شرط سره تړلي دي نو داسې وشي چې یو کس راولګي او دې صله رحمي پرېږدي خپلوانو سره تعلق پرېږدي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د 13 کاله چې کوم دی په دنیا کې عمر پاتې دی هغه 13 کاله ولا الله تعالی ته خفه شي او دغه 13 کاله ورله 3 ورځو له راولي 3 ورځې پس دی مړ شي تقدیر کې څومره لیکلي شوي دي 13 کاله عمر لیکلی شوی دی چې 13 کاله به دی ژوندي وي خو دی د صله رحمۍ په ځای باندې قطع رحمي وکړي خپلوانو سره تعلق پرېږدي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د 13 کالو نه د عمر راشي 3 ورځو ته ولې دا الله تعالی معلق کړی کو چېرې دې انسان د خپلوانو سره تعلق چې کوم دی قایم او دایم وساتو نو د ده به 13 کاله عمر یعنې 18 کاله عمر به له ورکومه او که نه د خپلوانو سره تعلق پرې کړو نو بیا به دله 3 ورځې 13 کاله عمر ورکوم مثال نو هغه 13 کاله 3 ورځو ته راشي او دغه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د یو کس به 3 ورځې چې کوم دی ټیم پاتې په دنیا کې خو دې د خپلوانو سره څه خیر ښېګړه وکړي خیر ښېګړه ورسره وکړي تعلق ورسره برقرار وساتي وي د ده د 3 ورځو نه د ده د عمر 13 کالو ته لړ شي الله واړي نو دا عمر الله تعالی معلق کړي وي تړلي وي چې کو د خپلوانو سره تعلق برقرار وساتو د خیر ښېګړه وکړله نو د ده خو 3 ورځې دي د ده 3 ورځې دي خو کو د 3 ورځې ژوند پاتې دی خو کو چېرې د خپلوانو سره ښېګړه وکړن دا 3 ورځې به وله بیا 13 کاله کم او که نه خپلوانو سره تعلق پرېښود نو بیا به وله دا 13 کاله 3 ورځې کمه نو دا تقدیر معلق دی نو دا تقدیر معلق دا بدلیږي او تقدیر مبرم دا دی چې الله تعالی ته پته ده چې دی به د خپلوانو سره تعلق پرېږدي نو د الله په علم کې ده چې دی به دا تعلق پرېږدي د ده دا 13 کاله به روانېږي او 3 ورځو ته به راځي دا تقدیر مبرم دی الله تعالی په علم کې چې دشي به کېږي دې کې بدلون نه راځي د دې وجې نه په دعا باندې تقدیر دا الله تعالی بدلی په دعا باندې تقدیر دا الله تعالی بدلی مجدد الفسانی رحمه الله دا یو ډېر لوی اوچت عالم تیر شوی دی مجدد الفسانی رحمه الله دا دغه د اکبر بادشاه په دور کې تیر شوی دی چې کله هغه قانون جوړ کو دین الهي په هغې کې قسم قسم خرافات لیکلي په دین الهي کې بادشاه ته سجده چې کوم دی هم جایز کړې وه ډېر لوی خرافات یې پکې لیکلي د هغه دپاره ډېره لویه قرباني ورکړې وه نور هم د ده قربانۍ ډېرې زیاتې دي مجدد الفسانی رحمت الله علیه نو ده ته الله تعالی یو پیره په کشف سره وښودل چې ملا طاهر لاهوري
شقی مولا طاهر لاهوري چې دا د دوو زامنو محمد سعید او د محمد معصوم استاد د دې دواړو زامنو د دې استاد نو د دغه په تندي باندې ولیدل کشف سره او د الله تعالی وښودل چې دا شقی دی دا مولا طاهر لاهوري شقی دا مولا طاهر لاهوري دا شقی دی بدبخت دی یعنی د خاتمه په اسلام سره نه کیږي ازلی بدبخت دی د په تندي باندې ولیدل نو خپل زامن محمد سعید او محمد معصوم ته ویل چې تاسو دا استاد مبارک خو ما دسه الله تعالی را دسه او خبره خو درې ده چې دا بدبخت دی دا دواړه زامن ورته ورړم شو چې دا خو زمونږ استاد دی او د الله تعالی نه دعا وکړه چې الله تعالی دې نیکبخت کړي نو مجدد الفسانی رحمه الله لاسونه اوچت کړل او الله تعالی ته جړه هنګولا شروع کړه الله ته وجړل سوالونه وکړل ناغې نه پسې چې کله دغه بیا دا مولا طاهر لاهوري ولیدو دغه په تندي باندې ولیدل چې مولا طاهر لاهوري سعید چې مولا طاهر لاهوري دا چې کوم دی نیکبخت دی زامنو ته مبارک شي هغه الله تعالی نیکبخت کو نو په دعا باندې تقدیر الله چې تقدیر معلق دا الله تعالی په دعا باندې بدلی نو دلته چې الله تعالی فرمایي چې وعنده الكتاب او د سره دی یعنی د الله تعالی سره دی الكتاب اصلي کتاب هغه چې کوم دی لوح محفوظ دی چې په لوح محفوظ کې دا ټولې خبرې لیکلې شوي دي او وخت په وخت الله تعالی فرشتو ته د هغې خاص کر د شب برات چې دی په شب برات کې څومره کسان به چې مړه کېږي د هغه ټولو لسټ الله تعالی چې کوم دی فرشتو ته حواله کړي وعنده او د سره یعنې د الله تعالی سره الکتاب اصلي کتاب دی واما نرینک کوچرې مونږ وښیو تا ته بعد الذي بعضې هغه عذابونه نعدهم چې مونږ واده کړی د دوی سره او نتوفینک یا مونږ وفات کړو تا لره فانما علیک البلاغ نو بېشکه ستا په ذمه باندې رسولو د تبلیغ رسولو د حق وعلینا الحساب او په مونږ باندې حساب دی نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی فرمایي چې کوچرې تا دا خبره ونه لیدله چې ستا د وړاندې مو په دې کافرانو باندې عذاب را نه وستو نو خیر د دې سره مونږ واده کړی ده د عذابونو دنیا کې به را نه ولو خو آخرت کې به ورله عذاب ورکو او ته په دې خفه کېږه مو چې مونږ دې له عذاب ورنکړو تا خپله غاړه خلاصه کړې ده تبلیغ دې ورته کړی دی تا ورته چې کوم دی حق ور رسولی دی نو ستا کار صرف تبلیغ کولو لکه پیغمبر چې ته هدایت نشي کولی هدایت لار ورته ښودلی شي هدایت ورته نشي کولی پیغمبر نو پیغمبر کار څه دی حق رسول توحید رسول د الله وحدانیت رسول تبلیغ کول دا د پیغمبر کار دی او الله تعالی وی زمونږ حساب زمونږ کار چې کوم دی حساب دی نو حساب کتاب به ورسره بیا مونږ واما نرینک واما هر چې نرینک کو مونږ وښیو تا ته بعض الذي بعضې هغه عذابونه نعدهم چې مونږ واده کو د دې کافرانو سره د دوی سره د دې کافرانو سره او نتوفینک یا تا وفات کو نو فانما علیک البلاغ نو بېشکه ستا په ذمه باندې رسول دی تبلیغ وعلینا الحساب او زمونږ په ذمه باندې حساب دی اولم یرو آیا دوی نه دي کتلی دوی نه دي لیدلی انا نأتی الارض تا نه دي کتلی اولم یرو آیا دوی نه دي کتلی انا نأتی الارض چې مونږ راوړاندې کیږو الارض ځمکې ته ننقصها مونږ کمو دې ځمکې لره من اطرافها د دې طرفونو نه د کفر ځمکه دا ډېره زیاته وسیعه وه چې کله نبي علیه الصلاة والسلام د نبوت دعوه وکړله هر طرف ته کفر و خو بیا په دمه دمه باندې اسلام غالب کېدو کفر مغلوب کېدو نو د اسلام ځمکه ارتېدله او د کفر ځمکه الله تعالی چې کوم دی راتنګوله مکمل د کفر ځمکه یې ختمه کړله یعنې کافران یې ختم کړل اولم یرو آیا دوی نه دي کتلې انا نأتی الارض چې مونږ راوړاندې کېږو ځمکې ته ننقصها مونږ کمو دې ځمکې لره یعنې راتنګو دې ځمکې لره د کفر دې ځمکې لره مونږ راتنګو من اطرافها د دې طرفونو نه والله الله تعالی یحکم فیصله کوي لا معقب لحکمه نشته د څوک رستو کوونکي د الله تعالی فیصلې لره وهو سریع الحساب او هغه زر حساب اخیستونکی دی
وقد مکر الذین او پریب کړي دي هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه وړاندې وو فلله المکر نو خاص الله تعالی لره تدبیرونه دي جمیعا ټول مکر دا چې د بد کار دپاره وي په اردو پښتو پارسی کې مکر دوکې ته ویلی شي خو په عربی کې صرف دوکې ته نشي ویلی تدبیر ته هغه خفیه تدبیر ته ویلی شي په عربی کې نو که دا خفیه تدبیر دا د ښه کار دپاره وي نو ښه دی او که دا خفیه تدبیر د بد کار دپاره وي نو بد دی نو کافرانو به چې کوم تدبیر کوو نو د هغې نه مونږ تعبیر کو په دوکې سره چې وقد مکر الذین په تحقیق سره فریب کړي دي هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکې وو نو فلله المکر جمیعا نو خاص الله تعالی لره دي تدبیرونه جمیعا ټول یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې تکسبو چې کسب کوي کل نفس هر یو نفس چې کوم کار کوي نو هغه الله تعالی ته علم دی وسيعلم الكفار او زر د چې معلوم بشي کافرانو ته لمن عقب الدار چې د چا دپاره کور د آخرت دی کور د جنت دی کافرانو ته معلوم شي ويقول الذين او وی ها کسان کفرو چې کافران دي لست مرسلا چې نه یې ته پیغمبر قل فرمایو ته پاک حبیبه کفا کافي دی بالله الله تعالی لره شهیدا گواه بیني و بینکم فما بین زما او پما بین ستاسو کې ومن او ها څوک عنده چې هغه سره دی علم الکتاب علم د کتاب نبی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي چې د خلکو ته ووایه چې که تاسو ما ته پیغمبر وایه کو نه وایه خو زما د ګواهۍ د پیغمبرۍ د ګواهۍ دپاره الله تعالی کافي دی ولقد ارسلنا په تحقیق سره موږ لیږلي دي رسلا ډېر پیغمبران من قبل کستانه مخکې وجعلنا موږ ګرځول دي لهم د دوی دپاره ازواجا بیبیانې و ذریة او اولاد وما كان لرسول او ندی مناسب دی یو پیغمبر دپاره ان یأتي بآیة دا چې راوړي هغه یو معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله سره و معجزه راوړي په حکم د الله سره به راوړي لکل اجل کتاب د هر یو وعدې دپاره لیکل دي یعنې لیکلي شوي ده هره وعده دا لیکلي شوي ده یمحو الله ختمي الله تعالی ما هغه څه یشاء چې وغواړي ویثبتو او ثابتي باقي پاتې کېږي هغه څه چې الله تعالی وغواړي وعنده ام الکتاب او د ده سره یعنې د الله تعالی سره ام الکتاب اصلي کتاب دی چې هغه لوح محفوظ دی و اما نرینک هر چې مونږ وښیو تعالی را بعد الذي بعضها عذابنا نعدهم چې مونږ واده کوو د دوی سره د کافرانو سره او نتوفینک یا مونږ وفات کو تعالی را نو فانما علیک البلاغ نو بېشک ستا په ذمه باندې رسول دي د تبلیغ وعلینا الحساب او زمونږ په ذمه باندې حساب دی حساب کتاب به ورسره مونږ ګو اولم یرو آیا دوی نه دي کتلي انا نأتي الارض چې مونږ راوړاندې کېږو ځمکې ته ننقصها مونږ کمو دې ځمکې لا من اطرافها د اطرافنا والله الله تعالی یحکم فیصله کوي لا معقب لحکمه نشته د څوک رستو کوونکي د الله تعالی فیصلې لره لا معقب نشته د هیڅوک رستو کوونکي لحکمه د هغه فیصلې لره یعنې د الله تعالی فیصلې لره وهو سریع الحساب او هغه زر حساب اخیستونکی دی وقد مکر الذین په تحقیق سره فریب کړي دي هغه کسانو دوکه کړي ده هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه وړاندې وو فلله المکر جمیعا نو ټول تدبیرونه خاص الله تعالی لره دي یعلم هغه الله پوهیږي ما په هغه څه باندې تکسب چې کوي کل نفس هر یو نفس هر یو انسان وسيعلم او زر د چې معلوم بشي الکفار کافرانو ده لمن عقب الدار چې د چا دپاره کور د آخرت دی د جنت دی ویقول الذین وی ها کسان کفرو چې کافران دي لست مرسلا چې نه یې ته پیغمبر قل فرمایو دی پاک حبیبه کفا کافی دی بالله الله تعالی شهیدا گواه بیني و بینکم بما بین زما بما بین ستاسو کې ومن او هغه څوک عنده چې هغه سره دی علم الکتاب علم د کتاب سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك.